خصوصا بیا په دې ګرمۍ کې خلکو ته ډېر زیات هغه مشکلات تکلیف وي، لکه په مخ رانه خوله بهیږي، هر وخت مې بدن اور کوي، بدن مې ډېر زیات ګرم وي، ګرمایش را باندې راځي، نور ته نشم ټینګېدلی، نور ته نشم ودرېدلی. نو قسمه قسمه هغه د ګرمایش په مسایلو کې هغه راګیر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه د هغه خویندو او وروڼو دپاره چې هغې ته د معدې مثانې د ګرمایش هغه تکلیف وي یا د وجود هغه عام ګرمایش دی، او خصوصا بیا په دې ګرمۍ کې خلکو ته ډېر زیات هغه مشکلات تکلیف وي، لکه په مخ رانه خوله بهیږي، هر وخت مې بدن اور کوي، بدن مې ډېر زیات ګرم وي، ګرمایش را باندې راځي، نور ته نشم ټینګېدلی، نور ته نشم ودرېدلی. نو قسمه قسمه هغه د ګرمایش په مسایلو کې هغه راګیر وي. نو د هغه وروڼو او خویندو دپاره خصوصا دا یو تحفه ده د دې ګرمۍ، دا یو نسخه ده، ډېره مجربه ټوټکه ده. دا نسخه تاسو شروع کوئ، انشاءالله ښایسته ریزلټ هغه به تاسو ومومئ. نسخه اسانه ده، یاد ساتئ. تاسو به راواخلئ هغه ګون کتیره، دا د پنساریانو سره میلاویږي. په دې سیټ باندې به تاسو هغه تصویر هغه وینئ، وبه وی بینئ. دا نسخه ما مخکې تاسو ته ښودلې وه، خو د ملګرو په بار بار ویناګانو باندې، بار بار ټلیفونونو باندې چې یاره دا مونږ ته بیا وښایې، هغه نسخه ستاسو په خدمت کې بیا عرض کومه. ګوند کتیره دا د پنساریانو نه هغه میلاویږي، ورسره راوابخلی. د ماسخوتن چې کله اوده کېږئ په یو لوښي کې، په یو کولاو لوښي کې، په هغې کې به اوبه راواخلئ، ورسره ګوند کتیره دا به ورته یو چمچ واچوئ، یو چمچ به دا واچوئ. سحر چې کله تاسو پاسئ نو منځ اودس د هغې نه بعد به دغه تاسو په جوسر کې واچوئ، یو پاو هغه ماسته، یو پاو هغه شوده پی، دا به ورسره واچوئ جوسر ته، او حسب ذائقه یو دو درې چمچې هغه ورته چینی واچوئ. دا به ښایسته مزیدار هغه په جوسر باندې ووهئ، ښایسته جوس به تیار شي. په نهره باندې به دغه جوس چې کم دی نو دا تاسو وڅکئ. دا عمل چې دی نو دا به هغه 10 ورځې وکئ، 11 ورځې وکئ، پوه شوې، لږې جاري وساتئ. هفته کې به دا صرف هغه 3 ورځې تاسو کوئ، په هفته کې به څو 3 ورځې هغه د عمل کوئ. خو هغه زنانه چې هغه ماشومانو ته پی ورکوي، هغه زنانه به دا نسخه نه استعمالوي. په دې خبره هغه ځان پویه کوي. نور دا هر څوک استعمالولی شي، د دې هیڅ قسم څه ساید افیکټ نشته دی. ستاسو بدن چې کم دی نو دا به د دې سره یخ شي، دا به برابر شي، د دې نه به ګرمایش وځي، د معدې مثانې ګرمایش به هم نه وي، د خپو لاسو تلي دا به هم نه سوځي، په دماغو باندې به هم بوج نه راځي، د بدن نه به ډېره خوله هغه نه وځي، او په ګرمۍ کې به درته تکلیف نه وي. نو دا نسخه تاسو یاد ساتئ، دا ټرای کوئ، دا وکئ، انشاءالله ښایسته ریزلټ به د دې تاسو ومومئ. او خصوصا مونږ په خپلو دعاګانو کې هغه یاد ساتئ. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې هغه مخکې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته ورسي، د دې نه څوک فایده واخلي. په دغه ثواب کې تاسو هم زموږ سره حصه دار شئ، او مونږ په خپلو دعاګانو کې هغه یاد ساتئ. په سکرین چې کوم نمبر دی په دې تپوس کولی شئ، انشاءالله تسلی بخش هغه علاج د هغې کوشش مونږ کوو چې هغه تاسو ته میلاو شي. الله خاد آباد، خوشحاله ساته، په هر ځای کې چې الله بریالي ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.